مهم جدا مې لاس واړو په خلکو ور ولګېده. بل دغه تیمور خان د ډنډه خان دغه څه نومېږي د امانه چې لاندې د شاهین صاحب ډنډر صاحب ډنډر صاحب جمهوریت د افغانستان د مشکلاتو حل ده. تندر صاحب مایک پرې خلاص کړل د موږ سوال ته کو تاسو مایک ته بند. دا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې مطلب دا نه ده صحیح ده چې ښځو حقوق بیل دي د نارینه او فرق خو اسلامي جمهوریت ګوره تندر صاحب مونږ ولید په افغانستان کې لکه جمهوریت هغه د ښه مثال مونږ پارک کې ولید دغه بل هغه د اشرف غنی د تشریفاتو رئیس په خپل اقرار وکړ د دوستم مولید نور مولید لکه جمهوریت د افغانستان د حل لار ده. جمهوریت مخکې کمونیزم او جمهوریت سو حل لار دغه قانون ګوره زما خبر ته وسه دا کلتور د افغانستان د مسلمانانو دا نه ده. ګوره خطه ما ته مشکل حل ده دغه جمهوریت د مونږ د پاره یو قانون ده کنه. ګوره کپه دغه باندې سوله راځي ګوره کپه دې سوله راځي خو نه په راځي کراتلای ګوره لکه جمهوریت کې خو د ښځې او د نر حقوق مساوات دي هر څه مساوي دي. دا راته تر اوسه ودرېږه دی کنه دا راته تر څو دی نه دا دی دا راته تر څو د څو زامن یا څو لورګانې زیږولي تا په خپله ځکه د ښځې او د نر حقوق مساوي دي کنه څو وارې د لنګون کړی ده. ګوره زما خبره ته غوږ نه زما خبره نه خو بیا عقل نر او د ښځې حقوق یو دي. ښځه به د بچي راوړي ته ورته ګورې تاندر وهلی مقابله ورسره وکړه چې یو بچی هغه راوړه دوه ته راوړه چې هغه ښځې د یو لور زېږوه ته پنځه زېږوه ځکه ته لږ تکړه یې ته نه جمهوریت مني او بچي نه زېږی لکه چرګې غوندې راوړه هغه وخت شاهین صاحب جمهوریت منم چې د جمهوریت مدافعین بچي راوړي لکه ښځه یې چې راوړي بیا جمهوریت منم چې تر څو یې نه یې راوړي جمهوریت دیموکراسي نه منم. د ښځو حقوق مساوي نه دي ځکه چې دغه سخت کار ښځو ته پرېښی خپله بېغمه مساوي څنګه مساوي ده. ښځو سره یو ځای بچي راوړئ چې هغه یو لور راوړه ته دوه راوړه چې هغه دوه زامن راوړه ته پنځه راوړه پس له هغه بیا مساوات منم. خدای مو خوار نه که په دغه فیزن جمهوریت باندې هر څوک چې جمهوریت غواړي هغه به ماته ثابتوي چې څو بچي په خپله زېږولي څو وارې لنګون کړی ده. زړه مو درته له جمهوریته درته ورکړم. عجیبه خلک دي شاهین صاحب جمهوریت د خلکو خویندې له غېږه غېږ کې راتاو کړي چې دیموکراسي ده خپله خور نه خدای مو خوار نه که خپله خور خو نه پرېږدي غیرت یې تور خوري جمهوریت کمني امریکا کې هم شاهین صاحب جمهوریت هلته نر له نر سره واده کوي ښځه له ښځې سره اوباما په وخت کې قانون پاس شو همداسې یو قانون تاسو هم جوړ کړئ خو داسې نه لکه د امریکانو غوندې خالي نر به له نر سره واده کوي نر به بچي هم راوړي بچي به هم راوړي غبرګ به یې راوړي. واده خو مطلب دا ده چې دوه سره یو ځای سي نو اولاد خیرخانه تې پاتې سي. ښځه له ښځې سره نر له نر سره دا قانون نه ورسره منو داسې به کوئ چې نر به بچي راوړي چې تر هغو پورې اشرف غني لکه رولا غني غوندې دوه بچي نه یې راوړي جمهوریت یې نه منو. ډاکټر عبدالله لکه خپلې ښځې غوندې 11 بچي نه یې راوړي تر هغو یې نه منو. ټامي محب له خپلې ښځې غوندې 15 بچي نه یې راوړي تر هغو جمهوریت او دیموکراسي نه منو. ټامیانو واورئ اول به لنګون کوئ پس له هغه به د جمهوریت خبرې موږ ته کوئ ځکه جمهوریت کې مساوات د نر او د ښځې حقوق یو دي چې یو دي ښځه لنګون کوي ته به هم کوې او بعضې دونه که تاسو که بعضې دونه راځئ لایف ته کنځلې کوئ ښځې به هم راولئ چې هغه هم کنځلې وکړي داسې وچ مې د نښې منځ ورته وویسته چې د ملګرو ټول چې چا جمهوریت غوښته اول به ورته راځه چې لاړ شو څو بچي دې زېږولي دي لنګون دې کړی که نه پس له هغه بیا ورسره په جمهوري اسلامي نظام منه نر نظام قوي نظام د عزت نظام د ښځو حقوق معلوم ښځه یوه مور ښځه یوه خور ښځه یوه میرمن ښځه یوه ترور او څومره د قدر په سترګه وخت چې ښځه میرمنې مې عزت استه چې ښځه خوره مې عزت استه ښځه چې مور سي بیا یې جنت د پښو لاندې سي داسې زوی به تاسو ونه ښیئ چې هغه د مور له کوره شړلی وي
هر رقم خدمات کوي. په جمهوریت کې ښځه ګرلفرینډ، ښځه باید موسسې ته لاړ شي، ښځه نه، دا ټول کارونه پې کوي، لنګون به م ورسره کوي. جنرال صاحب دا یو دنه ډیموکرات دی، هغه به راوخله د وخت چې کنځل وکړي، دا هم چې دا پوښتنه ته وکړي د جمهوریت مني که نه؟ څه یې کوي نو چې کنځل یې وکړي؟ جمهوریت مني که نه؟ جمهوریت مني ده که نه؟ جمهوریت مني ولې نه مني؟ جمهوریت جانه لنګون به کوي. جانه مایک دې خلاص کړ. الو आवाज مې اوري؟ او جمهوریت مني جنرال صاحب څه وایي؟ جمهوریت مني وایي. دا راته ته په جمهوریت په معنا پوهېږې که نه پوهېږې؟ او د جمهوریت په معنا پوهېږم چې ښځه او نر به یو ځای، هر څه به یو ځای به ګرځي، مکتب شاهین صاحب په دې نه دا معنا نه لري. لرې که شاهین صاحب د ده دا غږ مې لکه د سپي دغسې باید ایسېږي، دا زه بلاک کوم چې دا خلاص نه کړي. د ده دا غږ دې ورک سي، دا بلوز د رنګ دې د مردار خور ورک سي. مهرباني وکړه عباسین وروره، جمهوریت منې؟ عباسین صاحب جمهوریت مني؟ جمهوریت منې عباسین وروره؟ نه خلاصېږي. عباسین وروره ته د مایک خلاص که. عباسین وروره مایک د خلاص که، مې منه خدای ته وګوره، نه در باندې منم، بس مهرباني وکړه مایک د خلاص که. عباسینه د مونږ غږ اورې؟ د مونږ غږ اورې؟ زاهد افغان ته د مونږ غږ اورې وروره؟ غږ د شته مبین صاحب، غږ د زاهد افغان د مونږ غږ اورې؟ مبین صاحب غږ نشته؟ اوس شته، اوس شته وروره، مخکې خو د کلمې راشنې کړې دا ولې؟ السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب، شاهین صاحب، عباسین صاحب، قاضي صاحب، ټول ستړي مه شئ. جنرال صاحب بخښنه غواړم، مخکې مې چې هر څه دا مایک خلاص که زما غږ یوه دفعه مایک نه خلاصېدی، بیا مې غږ نه درته مشکل دلته و. غږ دې بیخي نه قربان، اوس صحیح ده. بس او زه پوهېږم دا انټرنېټ کې څه ستونزه وه. جنرال صاحب یوه پوښتنه کومه، قاري صاحب خو مخکې ماشاءالله ښه جوابونه ویلې. پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼه، دغه دوه ورځپاڼې په امریکا کې جنرال صاحب هغه دي دا په غرب کې ډېر هغه لري، دا پلویان لري، ډېر ویونکي لري دغه نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ. تا ته معلومات ته، تاسې ټولو ته معلومات هم ده. پرون یوه تازه ګڼه لیکلې ده، ویلي دي چې غني په افغانستان کې خارجي او داخلي خپل پلویان له لاسه ورکړي دي، او نور هم داسې ډېرې خبرې لیکلې دي. او له څه شي سره یې مشابه کړی ده؟ نو دغه مشابهات خبرې ډېرې کړې وې، ما لږ ولوستله. نو مشابهات له هغه سپي سره کړی ده چې خپل بچي خوري. غنیم وایي عین کار وکړه، د هغه سپي سره مشابه کړی ده چې خپل بچي خوري، یعنې خپل کمپاینران په هر کې ټولې خوړلي دي. نو څومره د شرم خبره ده. او همداسې د مبین صاحب دغه خبره له زما ذهنه وتلې وه. مبین صاحب که دې په یاد وي، همدغه کله چې دغه په 14 کې دی راووسته، همدغو ورځپاڼو، همدغو خلکو دی دوم متفکر د جهان معرفي که، او د اقتصاددان معرفي که، ډېر تبلیغات، حتی چې کانګرس کې د ده څونه هغه وشو چې هلته یې وینا کړه، خلکو ته ودرېدل. او اوس دوی به راپورته شوي دي د ده په هغه باندې، هغه کې د ده په اړه باندې منفي تبلیغات یې شروع کړي دي. وجه څه ده جنرال صاحب چې دا وجه خدا دغه د اتانور یوه خبر دی اورېدلی وای، ماره مثل پیپسي بوتال وره، پیپسي را خورد بوتاله د ډیران انداخته، خو به دې اورېدلي که نه؟ خو هغه صحیح نه ده ویلی. بلا د پیپسي د بوتل ور په سر کې د دوی مثال د پمپر ده، چې ماشوم ته یې واچوې، هغه پمپر ماشوم ډک کړي، هغه بیا کار نه ورکوي. غنیم یو پمپرو له مردارۍ نه ډک سو، امریکانو ایسته خطا کړ، نور کار نه ورکوي. هغه وخت صفتونه کول چې دا ډیر ښه پمپر ده او دا داسې د اعلانات یې ورته کو تر څو بازار ورته پیدا کړي. هغه پمپر وخت نور تیر سو،
غني له مرداریو نه ډک غني د امریکانو یو پیمپارو لاړ هغه کاتانور د کسالې ده نور انتا نمیته نور به د بن کانفرانس په ترکیه کې بیا دایر نسی نور به ګډوله او اچار حکومت نه منو دا ملګری وای اچار نوم ډیر ماخله چې روزاره روانه دی اچارو بندوبست کوي چکنی د سخه خوندور اچار کچاته معلوم یو لسته بوتاله دی خاتم راولې نو یقین دی اوس چې د اچار وختم نو د خلکو ذاتی نور قصه ختمه ده دا پیمپارو دا استعمال سو بره بخیر نه غنی مفکر نه خزه مفکر و نه د سی آی او د بلیک واټر جاسوس مفکر نه ټامی محب کدوی په دې پیدل دوی خپل د سنگر ملګری خپل د کمپاین ملګری د قدرت په خاطر الله سوارکه ګل مرجان خو چې راجیک سی بس هغه غیر لسار نه راجیک سا تر مازیګر په میک اپونو باندې مصروفي دی هغه خدا کار د نور سلرینه نو ذاتی خو بس ذاتی به کافی نو ذاتی نور څومره درته لغات کوم مننه جمدار صاحب ژوندی اوسې مننه خیر اوسې مننه غوباړې مې درته پیوسته نن د جمهوریت ډېر بهترینه تعریف روانه هغه جي کې مې ګوتې وویلې چې کوم ځای د دوی سوځېږي جمهوریت دموکراسي اسلامي جمهوریت کې یو 2 کلن سپینګیری شاهین صاحب تر ټککبان کوروره ویش کو په مان باندې دا اسلامي جمهوریت هغه جنرال صاحب خبر اوس په کوکو کې هغه خرابه ده هغه چې وایي چې اتلس کوکه ده او دوستان وایي چې نه 12 کوکه ده کار سوای د په کوکو سره خدای متباک په دې جمهوریت ملالۍ شینواری هغه خبرې خو ما اورېدلې په خدای سړی په شرمېږي د دفاع وزیر ته دا کاغذ کولولا کوم په هغه خاص جي کې د څومره بې ناموسه خلک دي د پارلمان یو وکیل ته او جنرال صاحب هغه دوستم نه تلویزیون کې پښتنه کړه کړي په یادی وای هغه 3 کار دي چې کړي دی وای چې پښیمانه شوی وای دی وایم وای په یو کار ډیر پښیمانه یم خو نه وایم نو چې جمهوریت څوک مني ابه لنګون کې ابه بچی راوړي پر دارم لا حول ولا سړی دوی ته څه وایي را دې وړه محمده جنرال صاحب لایف وختم بیخی کم پاتې والا داسې وګایم یم شاهین صاحب زه لایف واخم پوره الله دې اجر درکړي په آخر کې یو بیان وکړه زبو مو به غوږ ونیسو جنرال صاحب یو بیان خو مخکې مرته وکړو اوس مرته کوو چې جمهوریت د افغانانو لپاره زهر قاتل جمهوریت د خلکو د عزت لوټل جمهوریت په هر کې فحشات ترویج کول جمهوریت د افغانانو پاک او سپېڅلې وینې بیول جمهوریت قرآن کریم په ډزو ویشتل جمهوریت کلمه په سپي باندې لیکل جمهوریت د ماشومانو فریادونه جګول جمهوریت زمونږ د میندو په غېږ کې بچي کباپول دغه جمهوریت د جمهوریت نه موږ بله معنا نه لرو ټولو سیکولرانو ته وایو ټول د غرب ټامیانو فلبرایټانو ته وایو چې ګورئ دا نن هم د سی آی او د بلیک واټر جاسوس ویلې مانا مې مانیم کاسره به قمچین بزنه قسم په خدای قمچین به د له یاده وځي د سی آی جاسوس چې تا کوم جرمونه کړي دي لنډغر د غرب تالیڅټي د سولې دښمنان د افغانانو دښمنان زمونږ د کلتور او د عنعناتو دښمنان زمونږ د دین دښمنان زمونږ د منبر دښمنان زمونږ د عالم دښمنان همدغه سیکولران دي همدغه جمهوریتو چې علما زندان ته ویوړه همدغه جمهوریتو چې مدرسې بمبار کړي همدغه جمهوریتو چې قرآن کریم په ډزو سورای همدغه جمهوریتو چې د دوی جمهوریت لواجه یو ډمه او فاحشه د دوی ملاله راجیک سو قرآن نه لمبې جګې کړي همدغه جمهوریتو چې حافظان د قرآن په خولې ترغو وهل چې خولې پې ماتې کړي همدغه جمهوریتو چې د مونږ عزتونه یې لوټ کړه همدغه جمهوریتو چې د مونږ د خویندو په اوربل کې لاسونه وهل همدا جمهوریتو چې د مونږ د خویندو په پرتګاکو کې اسامه لټوه همدغه جمهوریتو چې زمونږ د خویندو د وا معتصمای چغې واورېدې تف په جمهوریت باندې تف لعنت دی په جمهوریت باندې تف لعنت دی په جمهوریت باندې مونږ اسلامي نظام غواړو سوچای اسلامي نظام غواړو اسلامي امارت غواړو د دې عصر اتلان غواړو د دې عصر امپراتوران غواړو هغه څوک غواړو چې د امریکا ښکرې ورمات کړه مونږ خپل رښتینی مدافعین غواړو د سی آی ای د بلیک واټر د ساکس او د ډرګز زامن او جاسوسان نه غواړو مونږ غني غوندې ټامهوریت او ټامیان نه منو
مونږ هغه خلک چې د امریکانو غولې پاکو پاروکشي کول هغه غول پاکان نه غواړو. مونږ هغه څوک غواړو چې قرباني یې ورکړي د امریکا ښکرې ورمات کړي هماغه نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو. دا قربان مشم.